الرحمن الرحیم. بھائی زما مخکې په دې د جوړو د کرکټ په دې ګراوند باندې خبره کړې وه او دا د تاسو وګورئ دا د بیا د منډې اوچکۍ چې رسون لږ تقریبا د کوس کلي او د ډاګۍ او د ډاګۍ خو پکې نشته، د غونډۍ دی ټول دا لکان دا دي ناست دي. نو زما خاص کر دا پرې بیا ینګ جنریشن ته لکه دا پیغام دی چې بھائی ور دا پرې چې اندله الیکشن رقم را رواني. نو زما دا ینګ جنریشن خو ته تاسو خو ته دا صرف دغه کې دی موږ خو یو ګراوند جوړ کړئ که نه. ور تاسو ګورئ نه په بر کلي کې شته، نه په ډاګۍ کې شته، نه په کوس کلي کې شته، نه په غونډۍ کې شته. او دا دی ښه ماشاءالله د اسخا ډن دی، دې خوا ته د اسخا بیونه ترې راځي او دا د کرکټ یې ورته خواته کوي. نو دا خو ډېر غټ ظلم دی بھائی د اوسپوالو سره. په میره کې وله وکړئ، خو سزا کې وله وکړئ. نو زما بیا لکه ینګ جنریشن چې کم دی بھائی چې هر څوک لره راځي اول اوسه دا مطالبه کېدی چې بھائی موږ لکه څوک ګراوند جوړی کله ووټ ورکوو که نه مه یې ورکوئ وله ایسته دې پای سره وله ووټ ورکول. نو بس زما دغه یو څو خبرې وي. نو تاسو وګورئ دغه سکاټن دی دا ورته پکې راواړوه او دغه کرکټ دی دا ورته کوي دغه ټول ناست دي. نو د خپل زما اوسکوال ینګ جنریشن ته راغلی چې بھائی وره د خپل د ګراوند مطالبه نه د ګراوند د هغه ځان نه غم وکړئ ځکه چې ابادي ډېره تېزه روانه ده. لکه اوس څه نه څه ځګونه شته چې حکومت وغواړي نو څه نه څه ځګې به دله دغه کړي او که داسې یو 15-16 کاله نور پېژني نو ماته نه بیا به هېڅ هم نه وي، هر څه به ډسمیږي. بیا به هغه میرې ته به دی میرې ته څوک کرکټ ته بیا جوړ نه دی. نو د خپل د ینګ جنریشن چې کم دی بس دا دغه وکړي چې یاره بھائی موږ نه ګراوند جوړ که هر څوک راځي وایي چې یاره موږ نه ګراوند د مطالبه د ګراوند نه مطالبه ورته کوي، نور به کېږي، نور پیپونه او روډونه دا دغه به کېږي، مهنګایانې مهنګایانې دې شیزونه دا راځي. دا د ملکي دغه دی، د ملک په سطح باندې هر ملک کې دا اونچ نیچ خبرې راځي. خو اصل مسله دا ده د اوسکۍ تاسو وګورئ په هر کلي کې ګراوندونه دي او دلته کې نشته بس.